आयत नंबर 59 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। फबद्दल अल्लज़ीना पस बदल का कसानो ज़लमू चे ज़ुल्म ये करे वो क़ौलन वैना गैर अल्लज़ी वैगस्ता गैर दहागिना क़ीला चिविल शविवा लहुम दीता फ़अन्ज़लना पस नाजिल को मुंगा लल्लज़ीना पाकसानु बांदे ज़लमू चे ज़ुल्म ये करे ओ रिजज़न अज़ाब मिनस्समाए दबरना बिमा कानू यफ़्सुकून पवजाद फिसक ददी। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी पदे आयते करीमा के अल्लाह पाक पल अज़ाब जिक्र की पदे बनी इसराइलो बांदे पसबब ददे चिदी वेना बदल करेवा दीते हुए चिकल बैतुल मुक़द्दस तज़े शाम तज़े नतासु बसो के सिजदे द शुकर बो के और या पाजजे सरजे सरुनबम हकतई और द्वेम पजब बा इस्तिग़फार वाए मख के आयत के दाए जिक्र शो दी चिकलतलल नबाजी मुफस्सिरीन लिखली सरुने दासे बरकड़ियो और दासे पजमक नास तो अवजान पसे कोने राखले अवतलल चिकला गजे तनिज़ेशु द्वेम अल्लाह वर्तवे हित्वतुन यानी इस्तिग़फार बवाए अस्तग़फिरुल्लाह बवाए द लफ्ज़ हित्वतुन दामानदा नुदीप की नुन सेवा को विहिंत्वतुन फी शईरतिन या फी शारतिन मुंगलगनम वितश पे इस्तिग़फारुनो कार न की द खेट गमम पकार दे नो बे अदबी दाव कड़ला चल्लाह पाक वर्तवे हित्वतुन वाए यानी इस्तिग़फार वाए और दीवी हिंत्वतुन मुंगलगनम सिर्फ टिके बदल को अल्लाह पे अजाब नाजिल को ददीजे के मुफस्सिरीन लिखली दी चे बनी इसराइल द हित्वतुन पजे हिंत्वतुन हुए अल्लाह पे अजाब नाजिल को सोच चे अमल बदली अल्लाह पे हम अजाब रावली और अल्लाह दे माफियों की नन मुसुमरा अमलुना आगे बदल कर दी नुगोरे फबद्दल अल्लज़ीना पस बदल कड़ा कसानो ज़लमू चे ज़ुल्म ये करे हो गोरा विदा कौलन वेना वेने बदल कड़ा अल्लाह वर्त यो पिरसवी ज़लमू विदा ज़ालिमान द रब हुक्म बदली चे अल्लाह वर्त कम हुक्म करे हो आगे बदली उसो नो ज़लमू चे ज़ुल्म ये करे हो कौलन
وینا چې کوم حکم الله کړو هغه بدلی غیر الذی نو ویغستا وینا غیر دا آغینا کیلا چې ویل شوی لهم دیتا چې کوم ویل شوی هغه ونوي د حتوتن پځې حنتوتن وې صرف کول یې بدل کو الله سے چلو کو فانزلنا پس نازل کومنگا علی الذین پاکستان باندې الله پاک ورته دویمه پیروي ظلمو چې ظلم یې کړو لومبه سر کې ورته ظالمان وي بیم ورته ظالمان وي چې د رب حکم یې بدل کړو دیزه کې معالم العرفان کې عبدالحمید سواتی سے بلا ذکر کړی دی چې نن سبا ډیر خلک داسې شته دی چې د قرآن د صریح آیتونو باندې اعتراضات کی او هغه پکې عقل جنگي مثال هغه لیکلی دی ځکه معالم العرفان کې عبدالحمید سواتی سے چې الله پاک څنګه الګ ته حصہ ورکړی را داسې ښځې تم ورکړی دا زمونږ په معاشرو کې ډیر خلک داسې شته چې هغې د ښځې د حصې قایل نه دي ای د ښځې د حصې قایل نه دي نو چې خدای حکم کړی دی او ته قایل نه نو عذاب به وي در باندې خدای راولي او هغې یو واقعه ذکر کړې ده چې یو کس و د هغه دوه زامن او تقریبا د سوات غاړې ته سوات طرف ته چې مربع ایکړ د هغه د غرونو بله جایداد و لوریانې ترې لر کړلې او صرف زامنو ته دوه زامنو ته هغه رقبه تقسیم کړله لوریانو ته ورنه کړی چې کله دا فیصله وکړه لیکل یې وکړل خولې کږه شوله او دوه زامن یې په هغې کې یو بل سره په اختلاف شو یو ولګېدو بل یې وویشتو بل یې وویشتو ټوله زندګي د مرګه پورې په سکون کې نه وه ولې د خدای حکم نه اعراض کول الله دې د صفا ویلي چې ظلم یې کړی رجزا من السماء الله به پې عذاب راولي خو دا نه چې اسمان نه پې تندر الله پاک سره قسم عذابونه دي په رنگ طریقو به ول راولي نو قولن وینا کم کار الله پاک حکم کړی دی مونږ د هغې خلاف ورزي کو یا نبی علیہ السلام نه دی کړی مونږ یې کو یا نبی علیہ السلام په یو طریقې کړی دی مونږ یې په بل طریقې کو دا ټول ټیک نه دي لکه مثال تاسو به لیدلي درود تاج یو کتاب د پاغي لیکلي درود تاج یا کنز العرش اکثر دا کتابونو والا خرسیدہ سیدون کتابی اکثر یہ دا سنانوئی کفایت المفتی کے حضرت لیکلی دی چی دا دوارا بے سند دی مونگوائی چی دا درود شریف تی حالان کے دا اڑو دی یا بل پتاوے عثمانی کی اتکی عثمانی سے لیکلی دی چی دلتا ہونشتا کی دیشی پنجاب غاڑتی التا مړو سره عهدنامه یو کتاب یو ورسره هغه ورسره یعنی قبر کی چګدین او ورسره کی تکی سیب لیکلی ری چې دا هم بالکل نشته دی یعنی دیته حتوتون وی دی حنتوتون کړلا صرف وینه بدل کړه الله په عذاب نازل کو چې څوک عمل بدلی الله ورته سور کی یعنی عذاب به نازلی نو فبدل الذین پس بدل کو کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو کولن بینا غیر الذی غیر ویغستا غیر دا غنا کیلا چې ویل شوا لهم دیتا فانزلنا نازل کومگا علی الذین پاکسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو رجزن عذاب من السماء دبرنا الله په عذاب پدی بنی اسرائیل باندې نازل کو عذاب یې پس نازل کو طاعون مرض یې پر راوستو طاعون
او تاون چې ورته مونږ وایو هغه پیراوستو په یو ورځ کې سلیری زر بني اسرائیل دا مړه شو په 3 ورځو کې یا څلورو کې او یا زر بني اسرائیل دا مړه شول. الله پاک سره رنگ رنگ عذابونه دي. د دیو جنا مونږ په دین اسلام کې او په احکاماتو کې ورې چو چرا اقلیات او دا بالکل نجم الله دې معفو کې داسې دور راغلی دی چې دا ینګ یعنی دا نوی کول نه دی. الله دې معفو کې ټول الحاد طرف روان دي دهریت طرف روان دي. اول رضی کې ناستم یو سټوډنټ ته اسلام آباد کې وی دا سنت پکې سوي د پدې هو عذاب خدای نه ورکی دا سنت هو دا هو مونږ بس وی دا هو الله حکم نه دی. لکه داسې وی شیعه ته کافر تاسو ولې وای سچ لوي هغه انسان نه دی. ها په پوره کې حنفي کې دو ګستاخ رسول سزا ودا قتل کم زیره چې تاسو وای اوس پکې حنفي هغه پیژني نه پکې حنفي هغه لوستم نه دا خو ګوره د غلط ماحول غلط اثر یې بیا اته دلته مال چا کتابونه راکړل ویدار علی اسلام آباد کې چا وی ته وګوره هغه د عیسایانو کتابونه مو وګورو نه بس مال کتابونه راکړو ټول د عیسایانو د دیو جنا دا الله پاک دین نوم دے دا الله د حکم منل په طریقه د نبی علیہ السلام باندې. مونږ مانځه پس یو دعا وایو اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام. بس دا د نبی علیہ السلام نه داسې منقول نه. اوس بعض خلک په کیسوي اللهم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام وادخلنا دار السلام دا پکې نشته. ګوره اکثر مون خلق وایو دا پکې نشته. نبی علیہ السلام نه چې څنګه منقول هم دغ کړه په دغ کې چاټ یې لیکل را بالکل دغ یا اذان چې کلمون وکړو ورپسې دعا وایو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. بس دومره ده. بس مخکې او پکې مونږه سوي اکثر پدې دا والدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته يوم القيامة دا پکې نشته ده. دا پکې نشته. نو چې کم څنګه د نبی علیہ السلام نه منقولی نو هغه بوایو. استاد وبخلق اکثر یره یو مشکل می ده استادی وظیفه را ته خولې ده په و مبینو باندې سورۃ یاسین وایا الک په و مبینو به څنګه وي لومبي مبین پس راشن دې زه پر بیا سره شروع شه بیا دویم مبین پس راشه بیا سره تلل شه بیا دریم مبین تراشه. قرآن چې په کومه طریقه تحقیق ته قرآن وي هر چې مونږه په بل طریقه وایو دې ته قرآن نه وایي. ګوره بیا نو مونږ په و مبینو اتم مبینو به نه وایو بلکې سورۃ یاسین چې الله قرآن کې څنګه نازل کړي نو دا په دې طریقه باندې وایي. نو دلتا بنی اسرائیل وینا بدل کړه الله په عذاب نازل نو فبدل الذين پس بدل کړه کسان ظلمو چې ظلم یې کړو کولن وینا. محبوب علیہ السلام ګورا تمام زندگی د امت د پاره راهنمایي ده. نبی علیہ السلام د خپل صحابه حال کله کله معلومو. د تهجد په ټیم کې لاړو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه سکی عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په تهجد باندې ولاړ چې کله په تهجد باندې ولاړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر چپ یعنی پرورو باندې سبق وی چام نه ورېدو. بیا راغی حضرت عمر رضی الله عنه لا عمر رضی الله عنه سمت است سبق وی سما ولری لري اورېدې شو چې کله بیا دی روستو نبی علیہ السلام مجلس ترانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته تا ولی انتهایی پرورو سبق وی مانو ریدو تهجدو کې
اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما چې کوم الله ته اورونو بس هغه اورېدو کنه، ما هنور چاته نه اورېدو. نبی علیہ السلام بیا عمر رضی الله عنه ته وی تا ولې دونه تیز تیز وی؟ اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما زکه تیز وی چې دا کم خلق ادری چې دی را پاسی مانځتا او شیطان میں یعنی شیطان میں چې کله تلاوت تیز کیږي هغه سره شیطان تختی، ماوی چې دا شیطانان او تختی. نبی علیہ السلام ورته ها اوس په ظاهر کې د دواړو خبره ټیک تا، او نبی علیہ السلام ورته سوې دا تاسو چې کم عمل کړی دی دا تاسو دواړو د خپل عقل په وجه باندې وای. اوس قرآن کې الله وی لا تجهر بصلاتک، نو ډېرې چغې وهې، ولا تخافت، نو بالکل چپ وې، وابتغ بین ذلک سبیلا، په منځ د دې دواړو کې به درمیانه لار باندې ځې، په دې کې برکت هم دی او په دې کې نور هم دی. نه به ډېر تیز وای، اب عمر رضی الله عنه ته ته به نه ډېر تیز وې، لږ براد کم شي. او بکر صدیق رضی الله عنه ته ته به ډېر غلی نه وای بلکې لږ به تیز وای. ور درمیانه لار نبی علیہ السلام ورته دا وکړه. نو فبدل الذين ظلموا، پس بدل کا کسان چې ظلم کړي کولن ویناګانی کارونه د دین اسلام با دا نه بدلو. شیخ زیب فضائل اعمال کې ذکر کړی دی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا هغه نه نقل کړی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظو کې لیکلي دي چې په هندستان کې یو بزرګو ډیر انتهایی خشوع او وضو سره به مونږ کو، او داغه مونږ انتهایی مشهور مو، خو مونږ کې به دا چل کو چې سترګې به پټولې په مونږ کې، او دا جایزم دی، یعنی اسی قصدن سترګې پټول په مونږ کې دا مکروه دی، خو د توجه د دھیان د پاره علماء دا بیا جایز دی چې دھیان او توجه راشي. د دغه بزرګ دا مونږ مشهور هم یو پیره د الله نه دعا وکړه، یا الله زما دا مونږ چې زتا ته ډیر په خشوع سره کوم او په عجزه سره کوم، الله زما دا مونږ قبول دی یا قبول نه دی، څنګه حالت کړي الله ماته وخی. او دا کس ډیر لوی د خدای ولیم و، الله پاک ورته د خپل مونږ د یو ډیر خیستا جینې په شکل کې وخو، خو نظر یې نو. اوس خوب کې الله پاک ته یا الله ته ډیر حسینه ده، وی دا ستا هغه مونځ دی، نو یا الله دا خو ډیر حسینه ده خو سترګو کې نظر نشته ړنده ده، وی دا چې ته په مونځ کې سترګې پټې نو د دې هغه اثر په دې باندې راغلی دی. دې ځای اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا وجه سوا، وی وجه دا وا چې نبی علیہ السلام په مونځ کې سترګې نه دي پټې کړې او دې بزرګ به پټولې، یعنی دا کار نبی علیہ السلام نه دی کړی. نبی علیہ السلام سترګې به کولاوي، په مونځ کې سترګې کولاول دا سنت دی، د دغه یو سنت عمل نه کولو د وجنه الله د مونځ نه هغه نورانیت تلر کړی وه، د دې وجنه کم عمل کو دا په سنت طریقه باندې. نو دې ځای دا ټول خبره علماء لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام د عمل نه به هټ کر عمل غوري نه کو. بس یو اخیره خبره، نبی علیہ السلام یو صحابي ته وی کله ته د ماسختنی ودکیږي نو ورته وی فتوضا وضو خپل او دس اوکا، او چې کله بسترې تراشي نو دا دعا وایا اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهري الیک رغبتا ورهبتا الیک لا ملجا ولا منجا منك الا الیک. نو بیا ورته نبی علیہ السلام اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، دا دعا نبی علیہ السلام ورته وکړه.
وی چې او دا دعا زده کو دا وی چې څوک وي او په دغه شپه دله مرګ راغی دی به په فطرت د اسلام باندې مري. نو دې صحابي ته نبی علیہ السلام عزت ته ما ته اوس دا دعا وایا. نو دا صحابي ورته وی بس دا لږ عزت وایو. دا صحابي ورته اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. نبی علیہ السلام ورته وقول وبنبیک الذی ارسلت. صحابي وی وبرسولک الذی ارسلت. د نبی په ځای صرف رسول کو. نبی اعلان کې دې دواړو یو معنی ده. نبی علیہ السلام ورته نه ما چې درته څنګه وکړو وبنبیک الذی ارسلت دا دعا به داسې وای. دا دعا به داسې وای. نو نبی علیہ السلام ورته یو لفظو مانم د دواړو یو ده. نبی علیہ السلام ورته چې ما درته څنګه کولې هغه شانته وي. دی بني اسرائیل ته چې الله کوم حکم څنګه کړو هغه شان یې ونه کولټې کو الله په عذاب نازل کو. نو ظلمو چې ظلم یې کړو رزن عذاب من السماء د برنا دا عذاب په الله د برنه مسلط کړو لاندې جراثیم مراسیم نو من السماء د برنه په الله د عذاب نازل کړو تاون. یره دا وجه سوا بما کانوا یفسقون په وجه د فسقونه فرمانه ده دي. ور دی بنی اسرائیل ته په دی یو آیت کې دو پیره ورته ظالمان وي یو پیر اخر کې فاسقان وي. ګونه سوا وی دا الله خبره صرف بدل کړه. الله وی ظالمانو مو فاسقانو مو چې څوک د نبی علیہ السلام طریقه بدلی د خدای حکم بدلی دا ظالمانو دی او دا فاسقانو دی. فبدل الذین پس بدل کړه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو قولن وینا غیر الذی وی غستا غیر د هغه نه کیلا چې ویل شی والهم دیتا فانزلنا پس نازل کومګه علی الذین پاکسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو رزن عذاب من السماء د برنا بما كانوا يفسقون فوجاد فسقون فرمانه دي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.